مدرسې ته بنتله پر ریکارډ موجود دي، بیانونه راغلي دي. شیخ غلام حضرت سے بیان کوي، محمد ګل وهاج دغه قدمونو کې ناست دی، خپو کې ناست دی. د هغې متعلق ستاسو فتوا ده. دغه رنګ چې ته وې استاد عظمت فقها کانفرنس کې شیخ برهانی تقریر کړی دی. شیخ برهانی به هر کال د شیخ غلام حضرت مدرسې ته راتله، ختم بخاري کې به تقریر کولو، تایید به کولو. د هغې متعلق ستاسو فتوا ده. ندیمه ته وې چې تا عبدالسمیع غزنوي راغوستی و. عبدالسمیع غزنوي د شیخ غلام حضرت د مدرسې مدرس دی او د شیخ غلام حضرت په هره جلسه کې هغه تقریرونه کړي دي. ته چې کله دې د رب الیدین په باره کې مناظره کوله او نور مناظرې به دې کولې، د شیخ الحدیث رحم الله حقاني صاحب نه به دې مشورې غوښتې او هغه نه به دې زده کړه کوله. هغه شیخ رحم الله حقاني دامت برکاتهم الله د صحت کامله ورته ورکړي. د هغې متعلق ستاسو فتوا ده د شیخ غلام حضرت جلسو ته نه تله، د هغه تایید یې نه دی کړی. دغه رنګ تا په خپله جلسه کې حکیم مظهري راغوستی و. لږ شرم پکار دی. هغه حکیم مظهري سید ایاز علی شاه باچا صاحب ته فون وکړه ستا د مناظرې نه پس او هغه ته مبارکباد ورکړه. لږ سړی دغه سوچ کوي یو سړي کې څومره خپله نقصانات دي، خپل نقصانات درنه ایر شو او د بل نقصان. زه قطعا د جمعیت علماء اسلام مخالف نه یم، زه قطعا د یو مذهبي جماعت مخالف نه یم، زه د اتحاد بین المسلمین قائل یم، زه د اتحاد امت قائل یم، زه د فروعي اختلافاتو باندې د جګړو قائل نه یم. ها او که ستا خوښه یو ستا مرضي او ته په دې خبرو ما سره مناظره کول غواړې، زما طرف نه شیخ الحدیث محمد ادریس دامت برکاتهم ثالث زی راولم میدان ته ولګو، بیا به پته لګي او انشاءالله بیا به زه تا ته وښیم. دا خو ما تا ته صرف نمونې او مثالونه وښودل. زه به تا ته انشاءالله ستا آینه مخې ته کم، ستا کردار به مخې ته کم، ستا هغه طریقه کار به مخې ته کم او ستا دا چې څومره ملګري دي که نه او دا تا چې څه کړي دي انشاءالله دا به زه اکابرو ته مخکې کېږدم. بیا به پته لګي چې څوک اهل حق دي څوک اهل باطل دي، چا سره حق شته چا سره حق نشته دی. خبرې کول آسان دي، په میک باندې یا په واټسپ باندې چا پسې خبرې کول آسان دي، مخامخ کېناستل ګران دي. انشاءالله پته به ولګي چې کله مخامخ کېنو. وما علینا